الله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. سورہ توبہ کے اعلان د قتالو چې پاسي کفارو مشرکین او يهود او نصارا منافقین سره قتال او جهاد کوي. مضمون را روانو یو ادا ذکر کول چې مشرکین سره جهاد کوي خو پاغه کې اقسام پیژنې. معاهد چې هغه سره کله الوقت مقرر نه دی او چې کوم معاهد دی او هغه سره وخت مقرر دی نو پورا کوي، او که معاهد مستأمن دی موانع یارجی دای سره چې کم دنو جهاد څنګه وکړو، دای سره زمونږ لوزونه دی وي د مشرک بسلوزی بیا ویارجی ور سره وکي ویارجی زمونږ پکې رشتہ داران دي ودار رشتہ چې مفاهمت دي شروع شي د کفارو سره او مفاهمت دي شروع شي جنگ دی نہیں او جنگ دی ختم شي پدې کې در حقیقت تسلط د کفار راولي او مسلمان کې د بقا چې کم اسباب دي هغه ختمول غواړي، او دا چار چاپیرا په تمامو ملکونو چې کم دا کفر پروت ته او پاغه کې مسلمانان دوکا کول کېږي نو هغه دا ختمول غواړي چې جهاد دی نه د الله نظام دی نه نورم ډیر اهداف دي ډیر مقاصد دي او هغه خرافات او وحیات دای کتابونو کې پراته دي او دا يهودو په خوا ویلو د يهودو بچی روافض د خمینی په ټیم کې دا چغه پورته کړو او هغه ټیم د دې ځای نه دا چوي خمینی هیرو دی دیتلل او دای په هغه ځای کې لګیاو او دا غي سره تقریرونه کول او هغه ځای کې وي چې وحدت الادیان او د دیو جنا په باز ساده خلکو وي چې خمینی هغه سره چې دا مسلم شخصیتو د سنی او شیعه او کول غختل حالانکه دا هغه يهودي چالو د وحدت الادیان او د مذهبي هم آهنګي دا موانع الله رفقای دي تمګو رجعادو کوي کافر باندې اعتماد مکوئ د لستونی ماران بیا وی پاسې د يهوديانو سره چې دای کې دادا پلیتای دی جهاد ور سره وکي یو دا چې دای د الله په ذات ایمان نه راړي د دای توحید سره دشمنی ده د دای په آخرت ایمان نشتا د دای د الله دین سره دشمنی ده د الله او د رسول حرام ته حرام نه وي د دې نه حق د دین اسلام نه تابع کیږي جنگ ور سره کوي چې د ذلت په حالت کې ترسو جزیه نه دراوړي تر هغه به جنگيږي مفاهمت نشتا مساوات نشتا دارنګ بلډینګونو کې باندې پاتې کیږي کاته وزي باندو کې به پاتې کیږي د عزت زایونو کې به نه پرېږدي خاريو کې چې کما ګرجه دا هغه بوي نور باندې جوړیږي او داغه تعمیرات باندې کیږي د کور نه چرازي ټول برازي جزیه چې ورکي نو دلان د لاس نبا ادا کوي او د مسلمان لاس په بری چې د ذلیلې خپل پرچار باندې کوي دا نه چې د مسلمان په ملک کې ناشته او يهوديت برحق ده نصرانیت برحق ده دای سره جهاد وکي ولې
دا یهود او نصارا دا کافر دي، دی وی عزیر ابن الله، عزیر علیہ السلام د الله زوی دی. بعضې نه عاقبت اندیش فتنهګر چې د دې مسئلې نه خلق اړوي نو دا فتنه ادیان ویاو کنه، فتنه ادیان دی د دین اسلام په مقابله کې د نور او باطل دینونو فتنه را وښکلې ده. او هغه خرافات او واهیات وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وی، الله ته کنزل کوي، جهاد ور سره وکي، دا غي سره یو کېدل نشتا. او دا الله وی دا کافر دی. بیا الله وی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، جهاد ور سره وکي، دای مولیانو پیرانو نه ارباب خدایان جوړ کړي دي، مسیح او داغه مور نه خدایان جوړ کړي دي. الان کې د الله دین کې د دې تصور نو، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. جهاد ور سره وکي. تاسو وایګی نه کدا به ماته خواږه شي، ماته به په سعودیا کې کینی، ماته به خواږه شي، ماته به کویت کې کینی، ماته به په سوریا لبنان کې کینی، ماته به کینی په پاکستان کې، او دا به چې کم دنو زما سره یو شو امن براشي. الله وی دا دشمنان دی، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، دا ظالمان دا غواړي چې په دې خپل خلو پراپګانډو د دین اسلام رڼا ختم کی. خدا الله حکم داده، الله وی هر څه بنی خدا بئی چې د دین اسلام نور به بلند او بالای، دا به پوره کیږي. کاغه ټیم انبیا راتلل، بیا صحابه راتلل، تابعین راتلل، نو دا دی یو سړی نه وی، دا د اشخاص یهود او نصارا نه وی چې ګینه موږ به پراپګانډا پورته کو او دین اسلام به بدنام کو چې دا دهشتګر دي، دا ټیرریست دي، دا د قیانوس دي، دا انتها پسند دي، او موږ به ډیسکو مولیان را مخې ته کو او هغوی به د یهود او د نصارا په صفونو کې ودرېږي. دین اسلام قسم په الله لا یزال طائفة من امتی قائمة بامر الله لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. د دین اسلام په حمایت کې تا قیام قیامت د حق پرستو ډله به وي، هر ځای نه به راوچتېږي، څوک به په عالم رابطه عالم اسلامي کې وردن کېږي، د خو تقریبونه به مناوي، څوک به بل خوازي و د هغوی بچو مچو سره، لیکن د الله دین دله به الله داسې سپایان پیدا کوي او داسې به وي لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر الله لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. څوک چې هغوی ذلیله کول او د هغوی مخالفت کول غواړي، سوال نه پیدا کیږي چې هغه چې کمدنو ذلیله شي. ویأبى الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون. بیا الله وی مساوات نشته، دی وی چې مساوات دی راشي. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله هدایت ورکړو چې دین حق دین اسلامو محمد رسول الله په دې را لېږلو. مساوات نشته، لیظهره علی الدین کله، په تمامو دینونو باندې غالب وي، هغوی به مغلوب وي. خو ګوره دا یاد ساتئ، ولو کره المشرکون، مشرک کافر دا بد ګڼي، د دین اسلام دشمنان دي، نو هغوی دین اسلام غلبه نشي برداشت کولی، جهاد ورسره وکوي. دا وجه ذکر کوله. بیا وی دی د خلکو مالونه خوري. په کویت چې رالل، د کویت په اقتصادیات ور پریوتل، د سعودیا په اقتصادیات ور پریوتل، په افغانستان کې د مجاهدینو په قربانو لاړل ناکام شو. الله د مجاهدینو لمرسته وکي او الله د امدادو کې لاړل. صرف دا په خزاینو په دې باندې غلبه، په دې باندې اچ کمدن لګیا دي د ملک مشران، هغه په پیسو اخلي. ويصدون عن سبيل الله، قرآن او سنت دا غي لار کې ناشتي د شیطان بچی دي،
چې څنګه شیطان ویلو لاقعدن لهم صراطک المستقیم، دا د شیطان بچي ويصدون عن سبیل الله، دی هغه لاره کې ناستي توحید او سنت ته او یاد ساتي دی به په جهنم کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. دارنګ دی رسمونه کوي باطل او د الله حلال ته حرام، حرام ته د الله حلال ته حلال نه وي، حرام ته حرام نه وي، نو دا کافر دي. نو پاسې جنگ ور سره وکي، دای سره د مفاهمت خبره چې دای په مفاهمت وکي دا دجل دی م کوئی ور سره، نو بیا یې پاسې د منافقینو سره هم جهاد وکي او دا غي اقسام ذکر کول او هغه کې وي د کې ناکاره خلق دی، دا غي پلیتي ذکر کوله د دې خلاف هم ودرېږي. بیا یې د منافقینو کې داسې خلق دی چې پلیتي ورله ذکر کوله، نو دې کې داسې خلق دی چې دا منافقین د منافقینو ملګری دي، خزي او سړی دا چې منافقینو د منافق ملګری، د الله د دین خلاف د حق خلاف دا به منافق خزي او سړی او ځای کیږي. یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف ويقبضون ایدیهم، دایبا د ناروا حکمونه کوي، دایبا د معروف نه خلق منع کوي، خپل لاسونه به بند کړي، د دین اسلام خدمت بنه کوي، نه په جان نه په مال باندې، نو دایبا لګیای زایب جهنمی د پخوانو انجام دی وګوري. الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم واصحاب مدین والمؤتفقات، څنګه پاغی باندې ما ذلتونه راوستل، څنګه چې مې هغه تباه کړه د سبدی تباه کم. لیکن یاد ساتئ چې کلام منافق د خزي او د سړونه د یو بل ملګری کیږي او هغه د منافقت کارونه کوي، نو ځنګل د زمرو نه خالی کیږي. پاسې د دې په مقابله کې ودرېږي، مؤمن د مؤمن ملګری شي او د مؤمن ملګری شي چې جنت زیری درته ملاو شي او کامیاب شي. والمؤمنون والمؤمنات، مؤمنان زنا سړي، مؤمنان زنانا، بعضهم اولیاء او بعض زنې د دینا دوستان دي د زنو نورو. الله چرته پیدا کی یو طرف تا آغا باطل فرستا په منافقت لګیای او غي منافقت کوي، نو بل طرف تا الله مؤمنان ادري او هغه مؤمنان د الله د دین دا غي د پاره لګیاوي. څنګه لګیاوي؟ یا امرون بالمعروف، حکم کوي خلق ته بالمعروف، هر نیک کار، توحید ته خلق را بلی، د شرک د مشرکینو نه غي نه بندي، د شرک د يهودو نه، د شرک د نصاراو نه، د شرک د هندوانو نه، ټولو نه بندي. یا امرون بالمعروف وینهون عن المنکر، او منکی خلق لرا د نارواونا، هغه د شرک نه خلق منکی. الله د هر چا د شرک نه توحید باندې ولاړ، په سنتو باندې ولاړ، د هر شرک مقابله کوي، د هر باطل مقابله کوي. ويقيمون الصلاة، او قائم وي منځ لرا رایج کوي منځ، چې کله پاغي سخت راشي، مشکلات راشي، حالات راشي، نو هغه مشکلات او حالاتو کې رجوع ال الله کې یقیمون الصلاة او منس قائمي، عماد الدین هغه قائمي، هغه رایج کوي چې دا د کافر او د مسلمان منس کې فرق دی. ویوتون الزکاة، او مالی قربانی کوي، ورکوي زکات لرا، او زکات چې ورکوي مالی عبادت کوي، بدنی عبادت کوي، او د الله نو کوي څنګه؟ یطیعون الله، تابعداري کوي د الله تعالی، ورسوله، او تابعداري کوي د الله د پیغمبر، د الله قرآن د غي غلامان وي په عبادت بدنیه کې، عبادت مالیه کې د الله د قرآن غلامان وي، او دا غي سره ورسوله، الله د پیغمبر. یطیعون الله، لا اله الا الله، ورسوله، نو محمد رسول الله کنا. وی قرآن کې کلمه یو ځای نشته،
ته د قرآن تعبیرات نه پیژنې، ته د قرآن کریم انداز نه پیژنې، تا د کلمې د طیبې نومونه نه دي یاد کړي، تا د کلمې طیبې هغه مقام نه ده پیژندلی، تا د هغې اندازونه چې قرآن کریم د دې نه څنګه اندازونه اختیار کړي دي او څومره زور ورکوي. نو چې دا تا ویلي آمنو بالله ورسوله، آمنو بالله لا اله الا الله وای، ورسوله محمد رسول الله وای، دا ده که نه؟ نو چرته یو ځای ذکر کړو په یو انداز او بیا پوهیږي نه. او دا الحمدلله کنزل خو به کوي چیلې چاټې چمچې کرچې دا لګیا وي، نو چای کنزل کوي نو موږ د کنزلو جواب په کنزلو نه کوو، موږ چې کم کو نو په داسې انداز کوو چې دی په لغت هم بیا نه پوهېږي چې کم لغت دی او کم ځای نه راوړی دی او هغه پې پوه شي، موږ فتنه نه جوړو. او چې کله د دلایلو انبار راشي نو بار بار وام چې کم ځای کې منکر حدیث دی او هغه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې بنیادی کلمه اعتراض کوي. یو نو چې چا داسې مدلل جواب کړی او چې کله مې وکړ نو په ګوټ مې منکر حدیث منډلی اوس هم ورته وایم چې په کم ځای کې نه د قرآن اندازونه چې تا ته ذوق یم کم ځای کې نه پاتې شو کنزل کوئ. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. الله ویلو یهود او نصارا او د مشرکانو نه ډیر بد رد باوري، منافقان مشرکان او یهود او نصارا باطل فرست مولیان دا غینه و کنزل اوري. او بیا موام که حجیت حدیث باندې کم یو نر پدای کی وی میدان ته دراشي په فیسبوک خود دله سړی ناستی او یو ګوټ کې او بل ګوټ کې ناستی کې دی نه په میدان باندې او حجیت حدیث باندې د دې فقیر دلایل دی واوري چې سر مې په در لو نه ګرځو او دا ما ثابت نکړه چې د یو پیغمبر نه مني، د یو کتاب نه مني، د انګریز کلمه ویلې ده، دا د انګریز غلامان او دجالین دي. او که د معجزاتو انکار کوي جزئیات را مخکې کې کله وایي نمل سړیو ستا پلار وایا، کله وایي هدهد سړیو او دا چې کم ننو دا سړیو او دا سړیو، نو کلیات را مخې ته کوي که نه چې باسوکو په هغې ووایي چې معجزات نشته، د الله فعل نه منو، ووایي چې د الله قدرت نه منو، ووایي چې دا د ممکناتو نه دي، د محالاتو نه دي، ووایي چې دا د ممتنعاتو نه دي، دا ووایي میدان کې کینئ. نو بیا ما نه تپوس وکئ چې زه د الله دین باندې په دغه معجزاتو د انبیاء کرامو زه د قرآن کریم د انبار لګوم انبار. چرته مشرکین دي نو هغوی پاسې نو هغوی وایي یاره جی ما پیغمبر پکې اختیار دی، د ولی پکې اختیار دی کراماتو کې، ازان له خرافات او لغویات وي او دلته کې دی را پاسي معجزات نه منو. دا ټول د یو سپي مچان دي، د یو سپي مچان دي، د بېدینۍ له کار کوي. انګریز په دې پاکوهن کې ډېر کار کړو او انګریز چې ته نو هغه د اسلام د نړولو دپاره باطل پرست مولیان پیدا کړو، څوک شرکیاتو ته بدعاتو ته کینول. انګریز چې ته نو هغه څوک کینول نو فروغي مسایلو کې اختلافاتو ته کینول او څوک کینول دیتا چې ته انکار حدیث وکا، څوک کینول دیتا چې ته د ختم نبوت انکار وکا او دا ټول تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. چرالل وی د انګریز خلاف جهاد نشتا او د انګریز سره مفاهمت دي. دا هغه خلکو الله دې کروڑها رحمتونه ولیږي په اکابرین دیوبند نانوتویستا روح دی الله منعم کی منعم او بیا د تھانوي او د گنگوی چې هغوی میدان کې ودرېدل او سرونه کې خودل وا شیخ الهندا الله دې ستا په روح باندې کروڑها رحمتونه او بیا حسین احمد مدنی او بیا د هغوی شاګردان چې راتلل او بیا خصوصا زما کابر چې هغوی راتلل شیخ د پنجپیر شیخ العرب والعجم هغه د انګریز غاښ مات کړي او د انګریز خلاف او د مشرکینو د مبتدعینو خلاف چې هغه ودرېده نو هغه
ته دا پته وه هغه چې په کوواټ او په یو ځای بل ځای مناظره د انګریز خلاف کولې نو هغه د انګریز ښي کټي وولي وو نو هغه وولي وو او هغه فخر دیوبند شیخ القرآن هغه فخر دیوبند سید عنایت الله شاه بخاري او قاضي شمس الدین او دارنګ محمد حسین شاه نیلوی او داسې نور ډیر حق پرست هغه ولاړو او هغه د انګریز خلاف کو نو هغه دغه وی چې بای الله بوي رسول الله بوي او دا قادیانه بدعتیان مشرکین او هغه طرف ته هغه تمام منکرین حدیث مقابله کولا خو هغه حق پرستو الله امداد کو پدې کې په ټولو بيدین اور دراغه چې هغه څوک منکرین حدیث دي او څوک قادیانان دي څوک چې کم نه نو هغه بې ایمانه مشرکین او مبتدعين دي او څوک هغه نور فتنو کې خلق پراته منکرین د معجزات او وغیرہ پر ټولو را دراغه او دا بې ایمانه صرف وسوسه اچي اولئک دا بزرگان سيرحمهم الله زردا چرحم بو کی خامخا رحم بو کی الله په دو باندې او دنیا کې به په رحم کوي دا به مرحومي او دارنګ آخرت کوم رحمان د دنیا دی نو هغه رحمان د دنیا مشقتون راځي امتحانات راځي په امام احمد ابن حنبل سلګ امتحانات نو خو چې سړی ودرېږي د الله امداد راځي او زما د په خدای قسمي ما هر طرف وکړه ما ډیر څه ولیدل او زما د سینه کې ډیر څه دفن دي او ما ډیر څه صحیح کړه الله چرې په میدان باندې حق پرست نه دی پرېښودی الله د حق پرستو امداد په هر ډګر باندې کړی دی ما د منافقینو انبارونه ولیدل ما د مشرکینو انبارونه ولیدل موږ چې په دې کلي کې راغلو خاندانونه خپل خلاف موږ چې په دې کلي کې خدمت کړو نو موږ ته دلته مولیان خلاف او هغه ټیم نه موږ د چا په خپو لاړو نه موږ چا ودرولو موږ په خپلو خپو لاړو په خپلو خپو درېدلي د الله په توحید موږ هغه ټیم نه چا پورته کړي او نه اوچت کړي موږ په خپلو خپو لاړو په خپلو خپو جنګېدلو الحمدلله داسې جنګېدلو چې دا مرغوز ګواه دی د دې هر مشرک به ګواهي کوي او دا به وایي او د دې ګټې به سبا د قیامت پر ورځ وایي چې او الله توصیف چې دی نو د الله په توحید کې غداري نه وه کړې زمنم چې ما هر څه کړي دي زما به ګناه نه لیکن ما د الله توحید کې غداري نه ده کړې په دې به زما دشمن هم ګواهي ما د پیغمبر سنتو باندې مفاهمت نه دي کړي نه مې کړي دي نه کوم نه به وکم ما نه دي کړي او چې کله داسې وي په خدای مې د قسمي چې داسې کله یو سړی ودرېږي زما په رب اعتماد دی ذلت الله ورکوي سټونه الله ماتوي عزت الله ورکوي مرګ د الله لاس کې دی ژوند د الله لاس کې دی او رحمان د دنیا مشقتون راولي لیکن مشقتون آسانیم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى او بیا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا دا برازي مشقتون رازي د امام ابو حنیفه جنازه د جیل سے نه ہوتے د امام ابن تیمیه جنازه د جیل نه ہوتے زما استاز مرد قلندر او هغه د الله په توحید او د پیغمبر په سنتو او په صحابه کرامو یو مین شخصیت محمد حسین شاه نیلوی دغه جنازه د جیل اوته وا دارنګه زما په مشایخو قاتلانه عمله دار ازی رحمان د دنیا دی پر امتحانات راولی مشقتون راولی پس کوي الله سيرحمهم الله رحیم د دنیا اخرت ته التبم پاغي باندې رحم وی او خاص رحم چې هغه رحم بیا صرف پاغي حق پرستو پورې خاص وی نه د باطل پرستو سره لایکا سيرحمهم الله دا بزرگان خامخا رحم بو کی الله په دو باندې یقینا الله زورور د حکمت والا او چې کله دی دا ودرېدل او دا کوي نو صرف دانا چې دلته هر طرف ته رحمتونه وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړی د الله د مؤمنانو سړو او ښځو سره جنات د جنتونو د باغونو جنت شته سر سید لوی ساروی تیر شو جنت نه منو او د دې ځای کې چې دی
دا چې کنزلو تناستی دا د مستوراتو پشان نه دا خیرو کنزلو ته چناز دا نو جنت منی دیم نه دوزخ منی دا د سرسید دی خدای لا یریږي دا چې څنګه احادیث نه منی نو دای په نجی محفلونو کې د خلینو د هفوات راوتی دي چې د قران کې غلطی دي او دا هغه د سرسید غلامان دي د جنت نه منی خو جنت شته ښا او جنات تجری وعده کړی دا الله مؤمنان سړو او خو سره باغونو د جنتونو بیگ بلاندې دا غینا قسمه قسم نهرونه خالدین فیها همیشه به دی پای کې ومساکن طیبتن او دا غ بنگلو طیبتن چې به ډیره مزیداری وي ډیره خوشاله وي او وی با په جنتونو د همیشګری کې دا ټول دي او التبت الله راضي ورضوان من الله معمولی غنت رضا منتیا د الله د طرفنا اکبر ډیر لویا ده د الله د طرفنا نو چې ډیر الله راضي شي معمولی ډیر لویا ده نو چې ډیر راضي شي او دا به د چانه چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي یو هغه ټیمو چې کله مونږه دا پرستو شیوا ادا کړه ودریدو او زما سره زما ملګری ودریدل خو بنیادی قدم ما کې خود او د الله په توفیق نو ماته د هر طرف نه کنزل کېدل خپلو کې چې کم منافقینو تروسا چې د منکرین حدیث سره پاغی په جنازو کې شریکيږي تروسا چې د منکرین حدیث پاغه غمونو خادو کې شریکيږي الت اغه خلق ما پس کنزل کول تروسا چې د تمنا غمادي کتابونه تقسیمیږي تروسا چې لاغی په خپل نجی محفلونو کې بکواس کوي چې بخاری کې زر روایت کمزوري دی او دوره کمزوري او ویلې سیوا بیمانو د الحمدلله د لفظي ترجمه نه بل ټکه نه دی ویلې هغه خرافات وینکی هغه یم کنزل کول نو پردو بدعتیانم کول نو هغه چې ځانته قران او حدیث والوي نو هغه یم دا دی دروغ وای کنزل چې کېدل نو توصیف کنزلو او چې کله رال دا کار دا دی نه کړي هاي الله الحمدلله کله مده مقابله کوم با مال خپل مشرانو میشن د توحید را کړه دے قسم په الله کده توحید میشن ما پرې خود او دا مې او خړل ان من عباد الله لو اقسم بالله لابر قسم په الله کمه د سنت میشن پرې خود او د بدعتي سره مې مفاهمت کو قسم بالله کمه يهودي او نصراني ماپ کا ما قرآن یو ځل لاس کې راغسته دی او زه دغه غواړم چې زما دا قرآن په لاس کې او چرته نه یو ګولۍ راشي او زما په دې سینه کې ولګي او زه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او چې سبا قیامت کې ودرېږم او سبا قیامت کې خپل مشایخ او توام چې تاسو سره ما کوم ادا کړی و ما غو پوره کړی دا او چې ما ته زما رب وای چې توصیف استا ډیر ګناونه خو تا توحید او سنت کې غداری نه وکړي رضا او جنت ته زما دار باندې او دا به زما الله پوره کوي که ټول دنیا خلاف شي ټول د خلافي ومساکن طیبه فی جنات ورضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دی کای د خپل کنزل کای د پردی کنزل ز قطعا چا د اجازت نکوم چې زماره طرف نه کنزلو کوي یادا پس کای د زیم او زو مسله کوم ما د پردو ډیر اوریدل دي که په جامه کې زمای په خپل جامه کې پردي د دې مو کې زلون دی یخ کې الله دې زموږ د خلونا همیشه د توحید اوازونه وباسي الله دې زموږ د خلونا همیشه د پیغمبر د سنت اوازونه وباسي او کم چې زمونږ کابرینو اصول السنه او دارنګه البصائر او دارنګه ضیاء النور او دا ټول زما کابرو هغه مړو ژوندو کمشن د قولن فعلن پر خودیو الله دې زموږ د بدعتي ان نفرت پیدا کړي ذالک هو الفوز العظیم
او د بدعتي سره نفرت د ایمان دی د بدعتي صفت باندې الله خفه کیږي ذالک هو الفوز العظیم دار کامیابی لوی دار کامیابی لوی دا دی الله مونږ لرا کی نو پاسا چې جهاد دا درلا الله درکې نو پاسې د دې باطل پرستو د مشرکینو خلاف جهاد وکي د يهود نصارا منافقینو خلاف جهاد وکي یا ایها النبی جاهد الکفار او پیغمبره جاهد الکفار جهاد وکي د کافر سره په تور باندې والمنافقین او د منافقینو سره په جبا او په تورا چې کم د وجلو دي سپکه د وجلو دي ما نساء کې ذکر کړیو او دارنګ س هغه باندې سختی ده وغلظ علیهم سختیو کوي په دای باندې کافر سره جهاد ده صرف حقوق نمونه بناخله چې حقوق باندې علما او کتابونه لیکلي وګورئ دا حقوق پکې نشته چې ده خاخی چولی او د دراغله يهودیت دام بر حق ده اسلام بر حق ده يهودیت کفر ده اسلام بر حق ده يهودیت بد ذلیل اسلام به بلند او بالای وکلمت الله هي العليا دارنګ هندوتوب او دارنګ سکتوب او نصرانیت دا به بلند او بالانی انډیا کې دا فتنه د مخ کې نوا او هغه کې د دنیا خلق اختشیو حق پرستو د خلاف کړو او هغه ټیم سره خپن نرتوب مقابله کړو وما اواهم جهنم زائد د جهنم ده چې جهنم ته الله بوزي نو تی مردار کا کنا قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم مردار کوي جنگ ور سره کوي عذاب ور کوي الله دایلرا ستاسو په لاسونو باندې تو تکر کو سوالونه کې تو تکر کی دراشي پاس ته د الله د دین لپاره تو تکر کې شوالوزا او جهاد کا وما واهم جهنم ټکانا د جهنم ده وبئس المصير او بد زائدت لودا جهنم يحلفون بالله ما قالوا الله د مړی می کار نه کوي صرف حاضری می لګولا چې حاضری ولګي او بیا باندې خپل ټیم باندې درس لراځي او په حال به د 3 بجې درس وي مړی می سبقونه مې نه دی ویلي درس میں نور نہ دے کڑے خو تاسو درس کی چوٹی ډیر راغله وا الله مو کامیاب کا